السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول خوشحال به یې د جن په مزو کې به یې عزتمندو. زه نن تاسو ته یو د داسې شخص حقیقت ښکاره کوم چې هغه نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور دی. هر سړی فالو کوي چې په سوشل میډیا باندې ډیر شهرت او عزت لري، چې په خان بابا نوم باندې یادېږي، چې ډیر زیات غټ وجود یې دی او ډیر زیات پاورفل دی، یعنی طاقت پکې ډیر زیات دی. آیا دا خبره رښتیا ده کو دروغ؟ راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مو در سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه غنټې نشان وهئ چې تاسو ته بیا هر یو نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. عزتمندو تاسو به خان بابا هر یو کس پیژنئ چې هغه ډیر زیات طاقتور او غټ قد والا انسان دی. هر سړی ورته ګوري چې په رښتیا باندې د وجود دومره غټ دی. عزتمندو دلته خبره مکمل الټا ده، یعنی خان بابا چې تاسو ته کوم وجود ښکاره کوي اصل کې دا وجود د نه دی. دا یو خاص قسمه جوړه ځان لا ګنډي چې هغه ډیره زیاته غټه اوږده وي. دا چې کله هم دا جوړه اچوي د ځان لا یو کته شاندې جوړه کړې ده چې هغې کې مالوچ ګیر کړي دي، چې هغه دا د اوږو ولو ته واچوي. د هغې نه بعد دا بیا خپلې کپړې واچي، ځان برابر کړي او بیا دا کیمرې مخې ته راشي. حلقه پرې یقین کوي چې رښتیا د ده وجود دومره غټ دی، خو دا خبره مکمل دروغ دی. د ځان لا یو سپیشل شاندې کته جوړه کړې ده چې هغې کې د کاټن یعنی مالوچ ګیر کړي دي. د دې په وجه باندې دا دومره غټ ښکاري، اصل کې د ده وجود دومره غټ نه دی. او خلق یې په دې خبره هم یقین کوي چې د ګاډو سره او ټریکټرو سره مقابله کوي، چې سټار ټریکټر یعنی ګاډې په شا باندې بوزي او د کې دومره طاقت دی چې د نه ټریکټر خو رپ والی نشي. دا خبره هم مکمل دروغ ده او ځان نه لګیا دی. ټریکټر کې دومره طاقت دی چې هغه ځان نه بوټي وباسي. خان بابا کو دومره رښتیا بهادر دی، دا دی د کیمرې مخې ته راشي او یو اونه دی د یوې ښار وباسي. نو دا به بیا مونږ ومنو چې دا په رښتیا باندې دومره بهادر دی. د مخکې یو کس سره مقابله ږدلې وه چې زه ټریکټر سره زور لګوم، کو ټریکټر مانه وګټله نو زه به تاله 5 لک روپۍ درکوم، او کو ماتې وګټله نو ته به ماله د خپل ټریکټر راکې. میاشت دوه په دې خبره باندې د خان بابا او کس باندې لانجه شروع وه. اخر چې دواړه په یو خبره باندې متفق شول او یو ورځ یې وټاکله چې په دې ورځ باندې به د ټریکټر او د خان بابا مقابله وي. ښه کس خپل ټریکټر د خان بابا اجرې ته راوستو او خان بابا ته یې وویل چې راځه اوس مقابله کوو، خو دا مقابله ته ما نه وګټله ټریکټر به درته پرېږدمه او که ما وګټله ته به ماله 5 لک روپۍ نغدې راکې. خان بابا ورته غاړه کېښودله چې ټریکټر تیرا میدان ته کا او زم دروزمه. لږ ساعت پس د خان بابا او د ټریکټر مقابله شروع شوله، چې خان بابا ټریکټر کې پړی واچو او یو کټ کې کېناستو. ټریکټر والی ته اواز وکړو چې ټریکټر دې سټارټ کا، دا دې صرف مانا مقابله وګټي. ټریکټر والا ټریکټر سټارټ کړلو، خان بابا اخوا پړی راښکي او ټریکټر والا دې خوا پړی راښکي. کیمرا ورته لګېدلې ده او خلکه هم راغلي دي. ډیر زیات شور او غوغا جوړه شوې ده. د ټریکټر او د خان بابا مقابله خو شور سره شروع ده، چې دې کې ټریکټر ډیر زیات زورونه کوي، خو خان بابا د ځای نه نشي خوځولی. یو منټ مقابله چې وشوله نو ټریکټر والا بیلله او خان بابا وګټله. دوستانو دا خبره مکمل دروغ ده چې خان بابا د ټریکټر نه وګټله. چې دنیا کې څومره هم طاقتور انسان وي مال راولې، زه ټریکټر ته کېنم که دو مقابله وګټله چې څه جرمني زی ورلا ورکوم، دا دې صرف ما نه مقابله وګټي. عزتمندو اصل کې دا ټریکټر والا او دا خلکه چې د خان بابا اجرې ته راغلي وو دا ټول خلکه د خان بابا کسان وو. خان بابا یې سپورټ کولو. دا ټریکټر والی د مخکې نه پې کړی وو چې ته به ما سره دا ټریکټر مقابله کې. اول به په سوشل میډیا باندې ښه غوبل شروع کړو چې خان بابا ټریکټر سره مقابله کوي، او د هغې نه بعد به یو ورځ وټاکو چې مقابلې له به ته بیا راشي، چې زه به پړی اسې لاس کې ونیسم او ته به ټریکټر له اکسلیټر ورکوي، چې خلکو ته پته لګي
چې خان بابا ریشه دا ټریکټر نه وګټله او ټریکټر والا بیلله چې خلکو ته دا معلومه شي چې خان بابا ریشه دومره طاقتور انسان دی. عزتمندو اصل کې د خان بابا چې کم په سوشل میډیا باندې د درز غوبل راغستی دی دا مکمل دروغ او فراډ دی. خسې په دې ځان لا پالور زیاتوي. د خان بابا د ډېرې زیاتې د دروغو واقعي مشهوري دي. کله به ګاډي سره مقابله کوي، کله به د اوبو پیپ خوله کې ږدلي وي چې زه دا 15 منټه اوبو څکمه، مکمل تیز پرشه سره پیپ لګولی وي او اوبو ته راځي او د خوله کې ږدلی وي. دا مکمل دروغ او فراډ دی چې دا کله څنګه د اوبو پیپ خوله کې کیږي هغه سیټ ته ورته ولواړئ چې اوبو بندې شي نو دو چټي خوله کې پیپ 15 منټه ږدلی وي. دا مکمل فراډ او دروغ دي. خان بابا داسې ډېرې دروغو واقعي مشهوري دي. تاسو موږ سره په دې چینل کې مرسته وکړئ، دا سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ چې د خان بابا اصل حقیقت موږ تاسو ته ښکاره کړو چې رشته دومره پاورفل دی کو اسی بوز بادی. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت د خان بابا په اصل حقیقت کې ویډیو جوړه شوله. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل محترم سره سبسکرایب کړئ چې هر یوه نیو معلوماتي او حقیقت تاسو ته په دې ویډیو کې ملاویږي. والسلام.